رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک میاشت په دغه مبارک ورځ او ساعت کې زموږ ستاسو د ټولو راغلو د راتلونکو د حاضري لیدل اورېدل ویل په خپل بارگاه کې قبول و منظور فرمای او رب العزال خالق کائنات د دغه مبارک میاشت جمله فیضات او برکات او تجلیات زمونږ د ستاسو د نااهلو نصیب فرمای بلا تمهید آغاز کوم د قرآن کریم فرقان حمید د دغه آیات مبارک د اخیری حصے نا رب ذوالجلال ارشاد فرمائی چه ایماندار و خلقو ما پتاسو باندے آغا شان دے روژہ فرض کردے دا لکه څنګه په تیر شوي قومونو باندې ما فرض کړې وه څنګه په تاسو باندې روژه فرض کړې شوه دارنګې تیرو قومونو باندې هم فرض کړې شوې وه خو رب ذوالجلال خالق کائنات د آیات کریمه په اختتام کې فرمایي چې دا روژې فرضیت ولې رب ذوالجلال طرف نه مقرر شو رب ذوالجلال فرمائی لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ علماء مفسرین اور جمله محدثین او د فقهاء کرامو یوه لویه ډله د دغه آیات کریمه د دغه یو لفظ نه د دې خبرې بیان فرمایي چې د روژې مقصد او د روژې فلسفه دا ده چې د روژې په نیولو سره انسان کې تقوا او پرهیزګاري راځي د روژې مقصد او فلسفه دا ده ځکه علما لیکي چې فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه د حکیم او د دانا د عقلمند انسان کار دا د حکمت نه خالی نه نو چې انسان حکیم شي دانا شي دانشور شي پوه شي عقلمند شي هغه یو کارم د حکمت نه بغیر نه کوي نو چې څوک د عقلونو د حکمتونو د پوهې خالق او مالک دی داغه کارونه هم خامخا په حکمت باندې بنا وي نو د دغې روژې حکمت او فلسفه دا ده چې خدای پاک غواړي دا په روژې نیولو سره چې بنده تقوادار او پرهیزګار شي تقوا او پرهیزګاري دا یو ځان له عنوان و مضمون دی خو صرف په ساده الفاظو باندې به دا ووایم چې تقوا او پرهیزګاري څه شی دی چې خدای پاک د دغې روژې د نیولو په ذریعې باندې بنده نه تقوادار جوړوي دا تقوا دی څه شی علما یو ساده معنا دا کوي چې هغه کارونه چې خالق د کولو حکم کړی او هغه کارونه چې خالق او مالک د نه کولو حکم کړی چې کم کارونه د کړو والا دي بنده په هغې کړو کې روان شي او کم کارونه رب ذوالجلال منې کړي دي انسان د خپل وس مطابق د هغې کارونو نه منې شي یعنی مختصرا دا چې احکاماتو باندې عمل کول د منکراتو نه منې کېدلو ته تقوا او پرهیزګاري ویلی شي او رب ذوالجلال خالق کائنات د روژې فلسفه او مقصد هم دا جوړ کړی چې زما بندگان د روژې په نیولو سره هغه کارونه چې کم د کړو والا دي هغې طرف ته ذهان پیدا شي او کم کارونه چې د نه کړو والا دي د هغې کارونو نه د منع کېدو هڅه او کوشش وکړي دغې ته تقوا ویلی شي او دغه تقوا د روژې فلسفه او د روژې کمال او بنیاد دی
او کچره انسان سره د روژې نه صرف روژې د خوراک او اسکاک نه نیولی وي او نور د روژې آداب و خیال نه ساتي د روژې چې کم مقصد دی هغه مقصد پوره نشو د روژې چې کم بنیاد دی هغه بنیاد پوره نشو د روژې چې کم مطالبات او تقاضی دي تقاضی پوره نشوي نو کچر یو انسان د سبا نه تر ماښامه پورې خوله باندې خوراک ونه کي په خوله باندې اسکاک ونه کي او نور نه د الله پاک د احکاماتو خیال ساتي نه د خدای پاک د منکراتو نه د ځان منې کوي نو سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمان علی شان دی چې خدای پاک ته د هغې روژې هډو حاجت نشته دی چې انسان د منکراتو د ناروا کارونو ځان منې نه کي او صرف د خوراک او د اسکاک نه ځان منې کي نبی پاک فرمایي چې رب ذوالجلال ته داسې د روژې نیولو هډو ضرورت نشته دی دغې روژې ورته ضرورت نشته چې د تقوا نه ډکه وي دغه روژې ضرورت انسان ته دی خو بهرحال په دې کې دا نفي د دې نه شوې ده چې خدای پاک ته د هغې روژې ضرورت نشته چې کم خوراک او اسکاک نه بندش وي نور نه اوامرو خیال ساتلی کېږي نه د ګناهونو نه د اجتناب او د ځان او د پرهیز خیال ساتلی کېږي نبی پاک مبارک د حدیث مطلب دا چې خدای پاک ته ضرورت نشته یعنی دا روژه د خدای پاک په عالی جناب کې هډو قبوله نه ده دا خو کله نه کله تاسو په سفر باندې مو وایي یا موږ چېرته په سفر باندې لاړ شو سهار وخته د مانځه نه بعد وځو او چېرته هم لرې پروګرام یا چېرته لرې سفر وي په لاره کې مکمل او نه شي په منډه باندې یو ځای ته ځان رسو نو ډېر کله ته دا شوي دي چې ورځ موږ ته نه د خوراک موقع میلاو ده او نه د اسکاک موقع میلاو ده هغې ځای ته هم ځان رسولوي په لوږه او په تنده کې نو دغې ته څوک روژه وایي دغې ته هېڅوک هم روژه نه وایي نو هغې ته هم رب ذوالجلال روژه نه وایي چې تا لوږه او تنده اختیار کړه لوږه او تنده خو کله ناکله داسې هم راځي لوږه او تنده خو که چېرې یو ځناور تا وتړلو نه ورته خوراک اچوي نه ورته اسکاک اچوي او خولې بنده ده او په پړي باندې یو ځناور یو څاروی د تړلی دی داسې روژه خو څاروي هم نیوی شي زمونږ استاسو د روژې حقیقت قرآن بیان کړی چې لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ تقواداران شئ او حضور نبی پاک مبارک په یو بل فرمان علی شان کې یو ډېره پرکشش خبره لیکلې ده فرمایلې ده حضور نبی پاک فرمایي چې که چېرې یو انسان باندې روژه راغله او دغه روژه د انسان په کردار کې د انسان په عاداتو کې د انسان په عمل کې د انسان د ګناه نه په بچ کېدو کې نبی پاک فرمایي چې تا په کوجا او په روژه کې تبدیلی را نغله دا هډو روژه نه ده ته چې په کوجا کې څنګه وې د روژې نه علاوه ته څنګه وې او د روژې د راتګ نه بعد د ستا په کردار اخلاقو وقار عزت احتراماتو کې فرق راغی ته پوه شه چې تا روژې کې تبدیلی راوسته تا کې تبدیلی راغله نو واقعي ته ویلی شي چې ما روژه نیولې ده ولې ځکه چې مخکې زه بل رنګه ومه اوس د هغې نه زه لږ جدا شوم وجه دا ده چې ما روژه نیولې ده او که چېرې الان کماکان څنګه مخکې وي هغسې په روژه کې مې نو بیا په دې نتیجه باندې ورسېږه چې د ما کې روژې تبدیلي را نه وسته نو د روژه د الله پاک په جناب کې قبوله نه ده د دې د وجې نه علما د روژې فلسفه او بنیادي فلسفه چې لیکلې ده هغه دا ده چې انسان کې به رب ذوالجلال خالق کائنات په فضل و توفیق سره انسان کې به تبدیلی راځي چې ته 15 وخت مونځ نه کې او په روژه کې هم در نه قضا کېږي نو بیا خو تبدیلی رانله یا ته 15 وخت مونځ کې خو کله په جمع او کله ځان نه او تا 15 وخت مونځ په روژه کې په جمع باندې رانه شو
نو تا کې روژې تبدیلی را نه وسته کله چې شپې ته په 8 نه 9 بجو پورې ډرامه ته کتل د پرې نه ښودل یا 10 نه 11 بجو پورې ستا د بعضې اوقات د موبایل روټین وي په هغې کې فلم ګورې په هغې کې ویډیو ګورې په هغې کې د ستا تبدیلي رانغله نو دا روژه په حقیقت کې په مثل د هغه ځناور ده چې هغه لوږه او په تنده باندې تړلی شوی وي زه قرآن کریم چې کومه فلسفه بیان کړې ده هغه تبدیلي به ضرور په تا کې راځي ان تر دې پورې کله په لار باندې داسې چېرته ځو راځو د ماخوستن د تراوو نه بعد لیټ ټایم کې په مختلفو ځایونو کې لایټینګ شوی وي څوک فټبال کوي څوک کرکټ کوي څوک هاکی کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي او ډېر کسان پکې داسې وي الله د معافي وکړي چې هغوی ماخوستن مونځ هم نه کړی ټورنمنټ یې جوړ کړی وي اول ټایم کې د دوی میچ وي نو هغې کې تراویح هم ونه شي فرض مونځ هم ونه شي ان تر دې پورې چې د ډېرو کسان نه قضام شي او که څوک یې هم کي نو کرکټ او د فټبال نه بعد د انسان د اودس هم ډېره پته نه لګي او همداسې ور ودرېږي د بویونو نه د خولو نه ډک د الله په پاک دربار کې ودرېږي نو دغسې روژې ته حضور نبی پاک مبارک حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کومه روژه کې د انسان ملاهي نه بند نشو د فضولیاتو نه بند نشو حضور نبی پاک فرمایي دې ته روژه نشي ویلی نو غرض مدای حاضرینو چې کم از کم انسان له په خپلو روژو باندې او په خپل د رمضان نه مخکې او په رمضان کې په خپلو اعمالو باندې یو 15 منټو لغور ضرور کړل پکار دي چې آیا ما کې د دغې پاکې روژې څه تبدیلي راوستې ده که نه به چې څومره تبدیلي پکې راغلې ده همدومره د ستا د روژې د قبولیت امکانات ډېر دي د دې د وجې نه گزارشات زه همدا عرض کول غواړم چې بعضې مشران کسان وي په کور کې اختیارمند کسان وي ماشومان یا زنانه د ټي وي عادت وي د ډرامې او د فلم عادت وي پکار ده چې مشران یو چغه وباسي کور کې پکار ده چې خاوند یا پلار په بچو باندې یو تیزه چغه وباسي چې نه دا د رب ذوالجلال د پاک کلام پاک و احکاماتو میاشته نو کچره مونږ استاسو وایو زمړه واړه دي او زمړه زنانه دي او زمړه دادي او زمړه دادي نو شاید چې مونږ خو به روژه پاکه نیولې وي خو چې کم امر بالمعروف مونږ له پکار دی به حیثیت یو مشر چې حضور نبی پاک فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته حضور نبی پاک فرمایي چې هر یو مشر نه به د کشر په حق کې پوښتنه کیږي که کشر مشر منې کولی شي د ګناه نه او مشر نه منې کوي مشر نه به پوښتنه کیږي یو کشر دی هغه نیک عملتوب نه کوي او که مشر ورته وایي بیا یې کوي یریږي او مشر په سترګې پټوي مشر نه پوښتنه کیږي د دې د وجې نه حضور نبی پاک مبارک د هغې خلکو نه او د هغې خلکو د روژو نه نبی پاک مبارک فرمایي الله پاک بیزاره دی په دې بنیاد باندې علماو دا لیکل کړي دي چې انسان کې تقوا روژې را نه وسته پرهیزګاري پکې روژې را نه وسته داسې روژې د ده په خوله باندې روژه ده خو الله پاک و رسول پاک داسې روژې ته روژه نه وایي تفصیل طرف ته مرزم دویمې خبرې طرف ته به ضرور راشم او هغه دا حضور نبی پاک فرمایي چې وهو شهر الصبر نبی پاک فرمایي دا میاشت د صبر میاشت ده خوراک او سکاک شته او تی نه کې همدې ته صبر وایي او یوازې دا صبر نه دی چې د خوراک او د سکاک نه صبر دی چې کله په سالن باندې مالګه زیاته وي په چایو باندې چینی زیاته وي په سلاد باندې مرچکۍ زیات وي او په دې د ستا د مزاج یو خلاف کار وشي د ستا د طبیعت یو خلاف کار وشي کاغه کورودانې وکړو کاغه بچي وکړو او که بهر یو انسان افسر دی لاندې رعایه وکړو
د مزاج یا طبیعت خلاف کارو شو او په هغې وخت کې د ستا د صبر مظاهره ونه کړه نو دغې میاشتې د صبر میاشتې کې تا د صبر مظاهره ونه کړه نو صرف ته دومره ووایه چې ماله روژې د صبر والا کمال لاله نه دی راکړی په روژه کې کمای نشته د ستا په روژه کې بیا کمای دی ماله یو چارنګ وکړو او ما ته یې ویله چې کور کې یو فرد دی او ما دا ګمان دی چې په ټوله دنیا کې زمونږ په کور کې دغې پلار صرف روژه نیولې ده ما چې پوه نه شوم چې مطلب دا چې دومره غوسې کوي چې مونږ خو هډو دا ورته ښکارو نه چې یا مونږ هم روژې نیولې دي یعنې دی دا ګمان کوي په خپله غوسه کې اظهار د دې خبرې کوي چې ټوله دنیا کې که روژه نیولې ده نو ما نیولې ده چې هر کله بچي د پلار د صبر دپاره وظیفې شروع کی خپله ښځه د خاوند د صبر دپاره وظیفې شروع کی نو انسان په دې نتیجه باندې رسی چې د صبر په میاشت کې دومره لویه بېصبري دا د صبر نتیجه نه ده دا د روژې نتیجه نه ده دا په انسان کې انانیت پروت دی چې دا روژه په خپلو بچو باندې پلار خرڅول غواړي چې ګویا ما روژه ده نو که چینی پکې زیاته ده د ستا کور والا خو یې څکلی نشي روژه ده که مالګه پکې کمه ده نو تا کور والا یې څکلی نشي کمه ده که په چکني کې او یا په سلاد کې مرچ مالګه زیاته شوه هغه یې څکلی نشي روژه ده نو لکه څنګه د ستا روژه ده دارنګې د ستا د کور ودان هم روژه ده او فتاوی علمگیری د داسې بې صبر او غوسناکو خلکو دپاره د شریعت په دې مسله کې ترمیم راوستی دی علما لیکي چې که چېرې یو کس دی او خاوند دی هغه په مالګه مرچکي باندې غوسې کوي اصل مسله خو دا ده چې ښځه سالن پخوي شربت جوړوي چای پخوي نو د مالګې د چینۍ دپاره څکلی نشي چې چینی په برابره ده مالګه مرچکی په برابر دی او که نه څکلی نشي چې واپس یې توکي ځکه چې سالن او دارنګې دا څیزونه څکل په روژه کې مکروه دي خو فتح علمگیری لیکي چې هغې ښځې دپاره نه دي مکروه چې د چا خاوند بې صبره انسان وي د کمې ښځې خاوند غوسناک وي چغې او سوري وباسي فتح علمگیری لیکي چې دا ښځه دې وسکي چې مالګه مرچکی پوره دی کم دی زیات دی چې سبا له بیا روژه ماتي په دوران کې خاوند مه چغې سورې وهي نو اسلام وایي چې دا ښځه دې وسکي واپس بھی تو کئی ضروری دا تیرئی بے نا واپس تی تو کی خو لیکن د دغه اسلام د دغه خاوند د غوسې د نوی استلو د پاره اسلام یو مکروسس جایز کړو او اسلام دا درس ور کړو چې روژه کې د برداشت عمل پکار دی ځکه چې وهو شهر الصبر حضور نبی پاک مبارک بل فرمان علی شان کې فرمای او دریم نمبر وجه عرض کول غواړم حضور نبی پاک فرمای وهو شهر المواسات روژه د همدردۍ میاشت ده همدردۍ میاشت ده دستا په لاس باندې د چا د همدردۍ موقع راغله دستا د همدردۍ دا درس ورکوي دا میاشت چې ته د همدردۍ مظاهره وکړه او علما لیکي او دا خبره به درنه وړاندې وکم د پښتو او د پښتنو دا خبره خو هر چاته یاده ده چې د مور او د پلار قدر هغه چاله ورځي چې چا مور او پلار وفات شوي وي دا مونږ په عام نارمل ژبه کې وایو چې د پلار قدر کوه مور قدر کوه پته به درته ولګي چې کله د مور او پلار نه وي همدغه شان د علما لیکي چې روژه رب ذوالجلال هم د دې دپاره فرض کړه چې په ډېرو غریبانو باندې کالو سار لوږه روانه وي ډېرو غریبانو باندې کالو سار تکلیفات روان وي غرمې خوړلې ماښام نه وي ماښام خوړلې غرمې نه وي سحر ناشته کړې ماخوستن یې وخوري ناشته یې کړې سبا له ناشته وکړي
په هغوی باندې د لوږې کیفیت تیریږي، د تندې کیفیت تیریږي، په کور کې نغري کې اور نه بل شوی. د لوږې او د تندې احساس د غریبانانو رب ذوالجلال مالدارو له ورکول غواړي. هغې خلکو له چې سهار ناشته باندې هم درستخان ډک وي، د غرمې او د ماښام هم دوه او درې قسمه اشیا په درستخان باندې پراته وي. رب ذوالجلال دا روژه فرض هم د دې دپاره کړه چې ډېر خلک دي چې هغه لوږې او د تندې سره کالو سار مقابله کوي. خدای پاک روژه فرض کړه، مالدارانو ته یې وښوده دا خبره چې دا لوږه چې په خلکو باندې دا کالو سر تېرېږي، ته بې حله پېژنې چې کله ته روژه ونیسې. د دغه احساس ورکولو دپاره رب ذوالجلال په بندګانو باندې روژه فرض کړه. مالداران به هم روژه نیسي، غریبانان به هم روژه نیسي. د څه دپاره؟ چې هغه خولې چې انسان سهار خپل جاب لا، خپل روزګار لا، خپل آفس لا، کله یو انسان ځي لوږه هم زیاتی، تند هم زیاتی، سر باندې ټینشن هم وي، بوج هم وي، سر درد هم وي، معده هم جوشیږي، بدن کې ضعف و کمزوري هم راشي. نو چې کله بیا د روژې نه بعد د ګاډي کې ناست وي، انسانو په یو چوک باندې ودرېږي او یو سپینګیری بابا ووایي چې بچی وږیم یو 10 روپۍ راکړه، یو روټۍ راله واخله. ما او تا ته به د دغې بابا د لوږې احساس کله کېږي؟ سمدستي به ذهن کې یو کلیک وشي او تا ته به د روژې هغه خپله لوږه در یاده شي چې دا بابا همدا شان دی وږی دی لکه څنګه ما ته په رمضان کې لوږه محسوس کېده. دغه بابا باندې خولې روانې دي یا یو مورکۍ ناسته ده په چوک کې، هغه وایي چې بچی په کور کې اوړه نشته، ماشومان مو وږي تږي دي. دغه انسان له خامخا ذهن له یو کلیک راځي چې رمضان کې چې کومه لوږه ما تېره کړې، کومه تنده ما تېره کړې، کوم تکاوټ ما تېر کړی، کومه ستومانیا ما تېره کړې ده، او که چېرې په لار کې یو مریض ودرېږي او درته ووایي چې زه بیمار یم او په سر باندې مې بوج دی، درد دی، تکلیف دی، بدن کې مې ضعف و کمزوري ده، دا احساس به هله راځي چې کله دا څیز په تا باندې تېر شوی وي. او دا هله تېرېږي چې انسان کله د رمضان کریم روژې ونیسي. نو ځکه علما لیکي چې رمضان کریم د مواساتو د همدردۍ میاشت ده او انسان کې همدردۍ جذبه هله راځي چې انسان باندې خپله یو کیفیت تېر شوی وي. انسان باندې کله خپله هم که یو کس دی او هغه ناست دی وایي چې ربی په غاښ باندې مې ډېر زیات درد دی، نو دا چا چې ملګری دا به ورته وایي چې مړه ته ځانه نازک جوړ کړی دی، دومره خو درد هم نه وي لکه ته څومره چغې او سورې وهې، ځکه چې د خپله د غاښ درد تېر کړی نه دی. او که چېرې یو داسې ملګري ته ووایي چې یاره بای په غاښ باندې مې درد دی، یو ستن وم او ځمکه او اسمان را باندې یو کېږي، دا کس سمدستي راوچل شي چې واقعي یاره خپل ور یاد شي چې هغه څو ورځې وړاندې ما تېر کړی و، همدا درد به ده ته هم وي، ده ته به احساس پیدا شي ځکه چې دا درد یې خپله تېر کړی دی. نو دې د وجې نه اسلام دا روژه فرض کړه، رب ذوالجلال خالق کائنات روژه فرض کړه هم د دې دپاره چې په غریب و مالدارو دواړو باندې لوږه هم تېره شي، تند هم تېره شي او دارنګې تکلیفات د سر بوج او د معدې جوش او د بدن ضعف او کمزوري انسان تېره کي او ویني بیا د بل مسلمان د ضعف و کمزورۍ او د لوږې او د تند احساس انسان ته کېږي. د دې د وجې نه په دې میاشت کې هر څوک رالګي، څوک کجوري اخلي، چاله کور له ورلیږي، ولې څوک یو توړه واخلي بل مسلمان له ورلیږي، څوک اچار واخلي، څوک راشن واخلي، څوک لږ 100 روپۍ چاله ورکړي دې باندې ځان له روژه ماتې واخله، یا یو کس دی هغه تنور باندې ودرېږي خلکو له ما طرف نه یو 100 روټۍ ورکړه. دا احساسات ولې بیدار شول؟ ځکه چې دا میاشت دا د همدردۍ میاشت ده، انسان کې د خدای پاک طرف نه د همدردۍ جذبات راوچتېږي. خبره تر ډېرې زیاتې خو مقصد دا چې د حضور نبی پاک مبارک په دې فرمان باندې به زه د خپلو خبرو اختتام وکم. حضور نبی پاک فرمایي چې رمضان او غیر رمضان
روجا او کوجا د مسلمان یو شان دی نه د پکار چې انسان څنګه کوجا کې دی پکار دی چې روجې پر اتلو سره دکې تبدیلی راشي څومره تبدیلی راغله دومره به رب ذوالجلال قربت تا ته نصیب شي او کچره یو خبره طرف ته زه اختتام کې اشاره وکړم اگر چې وخت پوره دی خدا خبره زه ځکه عرض کول غواړم رایاده شوه تېره ورځ باندې چا سره ناست وم هغه د خولې دا خبره وه چې ما د تجربې مطابق نن سبا خلق هم صحیح سلامت کسانم روژې نه نیسي یعنی بدن باندې جوړ بیماری نه سفر نه شوگر بلډ پریشر نه هیڅ قسمه تکلیف ورته نه خو بیا هم روژې نه نیسي ما ورته ویل دا خو در سره ما عقل نه مني کس ما ته وایي چې قسم غواړې زه به درته قسم وکړم د خدای پاک په ذات باندې چې اوس هم داسې کسان شته مشرانو کې هم او اکثریت په ځوانانو کې هم چې هغه اوس هم روژې نه نیسي پښمني هم د ټولو نه اول اوچتېږي او روژه ماتي کې هم د ټولو نه اول ناست دي خو روژه یې نه یې نیولې هغوی دپاره دا پیغام دی چې د بلخ په بازار کې یو مجوسی روانو او د رمضان کریم میاشت وه چې کله مجوسی د سودا دپاره بازار ته داخل شو مجوسی ته یو وړوکی بچی دی هغه ورته چې بابا مالې لږ خوراک واخله وږی شوم پلار وله څه سامان واغستو د خوراک دپاره وله ورې کړو پلار سودا مودا کې مصروف دی څه ګوري چې دا زوی لی چې کم خوراک واغستو دا لګیا دی خوراک کوي رمضان موسم دی رمضان ورځ شپې دي چې کله مجوسی په خپل بچی باندې نظر شو چې په ډک بازار کې زما زوی لګیا دی خوراک کوي او بل طرف ته مسلمانانو روژې نیولې دي مجوسی سمدستي زوی باندې نظر شو او د مخ نه یو زورداره څپېړه وویسته او ورته وایي چې بچی حیا نه درځي د مسلمانانو روژه ده که ته وږی که تږی کور کې یو په یو سایډ باندې به کینو خوراک وکړه د مسلمانانو د روژې آداب پکار دي مسلمانانو روژه ده هغه چې تا ته ګوري د هغوی د لوږې او د تندې هغه احساسات به نور راوچتېږي د ستا د وجې نه به زیریږي زوی ته یې خبرې هم سناو کړې وهل هم وله ورکړل د خدای پاک د کړو نه وشوه دا خبره چې څه وخت بعد مجوسی د دغې دنیا نه لاړو د خپلې زمانې د علاقې د وطن یو عالم دینو چې څه ګوري چې هغه مجوسی په خوب کې ولیدو او د جنت په نعمتونو کې خدای پاک اعلی مرتبه ور نصیب کړې ده مجوسی د دغې عالم دین وی چې حضرت ته خو مجوسی وی دا ایمان د کم ځای نه او جنت د کم ځای نه ورته وی فرمایل چې کله د ستاسو د رمضان مبارک میاشت وه او روژه وه او ما د ستاسو د رمضان ادب وکړو د ستاسو د روژې ادب مو وکړو بچي له مې څپېړه ورکړې وه خدای پاک ما باندې دا احسان وفرمایلو چې ما د مرګ ته نږدې یو څو ورځې پاتې وې چې زه د اسلام نه متاثره شوم ما کلمه وویله لا کلمه ویلو چې ورځ دوه کې زه دغې دنیا نه لاړم خدای پاک ایمان هم را نصیب کړو خدای پاک جنت هم را نصیب کړو د رمضان کریم د ادب د وجې نه د حیرت او د فکر لمحه ده د هغې خلکو دپاره چې په خوله باندې کلمه په ظاهر و باطن باندې د اسلام دعویدار او بیا په بعض هوټلو کې پټې پټې خوراکي کیږي د اسلام او د مسلمانانو د روژې مسلمان په خپله باندې بې حرمتي کوي معلومیږي دا خبره چې چا د رمضان ادب کړی کافر له خدای پاک ایمان ورکړی خو کم مسلمان چې د روژې بې حرمتي کړې ده خدای پاک به دا ایمان ترېنه واپس واخلي العیاذ بالله ثم العیاذ بالله گزارش عرض کول غواړم چې کله هم د رمضان کریم په کلاو میدان باندې ډېر په زړورتیا باندې ډېر په دلیرۍ باندې روژه مه خورئ
او که بیا هم انسان مجبور دی معذور دی هغې ته اسلامي اجازه ورکړې ده خو کلم داسې نه ده چې انسان په دغه رمضان کریم کې د رمضان کریم بې حرمتي وکړي الله کریم د موږ ستاسو صحیح ایمانداره جوړ کړي تر اوس دمې پورې رب ذوالجلال د موږ جمله عبادات قیام و صیام زموږ نه قبول و منظور فرمائی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب کریم د موږ ټولو مسلمانانو دا جمع او دا حاضری دا لیدل اوریدل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول و منظور فرمای رب کریم د ستا په علی جناب کې دغه پاکو بندگانو دغه ګناهګارانو بندگانو خدای لاسونه اوچت کړي دي کته دې دمې پورې مونږه بخنه نصیب شوي رب کریمه مونږ درجات بلندو فرمایا او که بخنم نه نصیب شوي رب کریمه مونږه بخنه نصیب فرمای رب کریمه مونږ ظاهر او باطن گناهونه معاف فرمای پټو ښکارا گناهونه معاف فرمای رب کریمه د استاد دین د تعلیماتو باندې عمل کول توفیق زموږ نصیب فرمای نږدې او د لرې نه د کورونو د بهر نه د مختلفو دعاګانو التجا شوی د رب کریمه پاک میاشت او پاک ورځ ده څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کې څوک بې اتفاق او اتحاد نصیب کې څوک بې روزګاري د الله کریم دې روزګار کې برکت واچولی کې څوک بې اولاد دې صالح اولاد نصیب کې رب کریمه څوک بې اطمینان دی بې سکون دی بې کور دی رب کریمه سکون او کور اطمینان نصیب کې رب کریمه څومره زمونږ حقداران وفات شوي دي والدین وفات شوي دي مشایخ وفات شوي اساتذه کرام وفات شوي دي الله کریم د هغوی غریق رحمت فرمای الله کریم دې بخنه نصیب فرمای رب کریمه مونږ مشرانو د پاره صدقه جاریه جوړ کړې کې مونږ د پاره شاګردان مونږ د پاره کشران صدقه جاریه جوړ کړې کې رب کریمه مونږ حاضری قبول و منظور فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین